خبرې ترې کوو په هغه دریو هلکانو باندې، خبرې ترې کوو په هغه درې ځوانانو باندې، خبرې ترې کوو هغه درې ځوانان چې د اختر نه د روژې نه څو ورځې وړاندې ډېر په بې دردۍ سره وجلې شوي وو. زمونږ په نظر کې دي خو مصروفیات ډېر زیات وو. تاسو به وایئ چېرې د دریو هلکانو فایل خو بند شو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. رمضان المبارک دی، ډېره مقدسه میاشت ده، زبرګه میاشت ده، د رحمتونو میاشت ده، د برکتونو میاشت ده، د عبادتونو میاشت ده، د خدمتونو میاشت ده، د زکاتونو، د خیراتونو، د صدقاتونو میاشت ده. علم خان شیرپویل بیا فاونډیشن الحمدلله په دغه رمضان المبارک کې د غوړو په شکل کې، د وړو په شکل کې، چینو په شکل کې د بېوسه خلکو سره امداد جاري ساتلی، د کونډو سره امداد جاري ساتلی. زه د هغه خپل دریو ډونر په دغه کې ډېره زیاته مننه کوم چې دا د هغوی کومک دی. ورسره د فیملي بنسبتي والا ډېره زیاته مننه کوم. الله پاک دې د هغوی په دغه کاروبار کې نور هم برکت واچوي. الله دې هغوی له ډېر زیات عزت ورکړي. حضرت خان حاجي صاحب او دغه شان دوبی یې ورور دی، یو خوراکۍ ده. الله پاک دې د هغوی په ژوندونو کې ښکلا راولي او د هغه الله پاک دې د هغوی بچي چې کوم دی خوشحاله وساتي چې زما د درد نه د هغوی په وجه باندې څوک خالي لاس نه ایستلی. دا الله پاک لاک لاک شکر دی چې الله ته زما نه دومره لوی کار اخلي. ګرانو کتونکو زه هر یې ګڼم او دا روژه چې مونږ کوو که نه، نو دا روژه مونږ عبادت له په خپل رب باندې خپل ځان بخل دي. ډېر زیات ګناهګار یو، ډېر زیات ګناهګار یو. هغه زه کله کله زه صرف یو ویډیو ګورم، هغه د افسر افغان ویډیو ګورم چې یو ډېر ښه دعوت چلی او نن د عمرې نه واپس راغی، مبارکي ورته وایم، پاکستان ته راغی. او اعتماد ټراول چې کوم دی نو هغې کې یو ډېر مهم رول ادا کوي. او اعتماد ټراول نه دغه شانتې خیروګان ډېر راوبېرته لاړل او بیا په زیارت کې چې هغه کوم تبلیغ وکړو نو په هغې ډېره زیاته ستانه کوم پښتونخوا ته، دغه زموږ پښتنو ته. نو زه هغه ډېر زیات ګورم. خبرې ترې کوو په هغه دریو هلکانو باندې، خبرې ترې کوو په هغه درې ځوانانو باندې، خبرې ترې کوو هغه درې ځوانان چې د اختر نه د روژې نه څو ورځې وړاندې ډېر په بې دردۍ سره وجلې شوي وو. زمونږ په نظر کې دي خو مصروفیات ډېر زیات وو. تاسو به وایئ چېرې د دریو هلکانو فایل بند شو. واقعي خبرې ونه کوم، نو پولیس هم بند دی او هلته مدعیان هم په دې باندې بلکل خاموشه دي. مودی چست او ګواه والا خبره ده چې هغوی د سره په دې کې هېڅ ریسپانس نه ورکوي چې میډیا ته راشي چې پولیس څه کوي څه نه کوي. خو یو خبره واضحه درته کوم چې تر څو قاتل په ځان ګوی نه کړی، یا قاتل چېرته چاته نه ویلی، یا قاتل زنانه ته نه ویلی او زنانه په تنور نه ویلی، نو د دې قاتل پته نه د چارسدي پولیس لګولی شي او نه د پښتونخوا پولیس لګولی شي چې دومره په صفایۍ سره دې قاتل دا درې قتلونه کړي دي. دا کې عماد او سجاد او چې د یو سجاد اووه خویندې دي، یوازنی ورور او د درېو یا څلورو وروڼو یوه خور په خوښ یې واده کړ. دغه شانتې عماد چې کوم دی ډېر ښکلی لږ او د هغه د مرګ نه پس د هغوی کور ته خوشحالي را روانه ده ماشوم. دغه شانتې هغه بل رور چې کوم دی نو د هغه دوه ماشومان. ګرانو کتونکو دې کې ګرام څوک دی، خو قاتل چې دا درې واړه په یو ځای وجل نو اخیري غوسه و. اوس به تاسو وایئ چې څنګه پولیس ونه ورسي. ګوره دې قاتل چې کله د دوی سره رابطې کې دي، د عماد دي سره په رابطه کې دي، په کاروبار دي، په څه دي، په څه دي، دا به اوس د دغه دریو مړو خاندان ته پته لګي. خو زه دا واضح وایم چې نه د پولیس سره تعاون شته، نه میډیا ته راځي. دا به د هغوی نه بیا پته لګي، یا به تره زوی ته ویلي، یا به ماما ته ویلي، یا به په کور کې ویلي، یا به ښځې ته ویلي، یا به پلار ته ویلي، یا به مور ته ویلي، یا به خور ته ویلي. چا ته به څه ناڅه به دې درو کې چې کوم یو ګرام دی چا به څه ویلي. ولې د پولیس نه به دې نه پس پاتې ده. دا قاتل د منګا درګۍ نه، منګا نه د ملکڼ درګۍ نه دې په 1200 رشکه کوي او تغبې ته راځي او دې خلکو سره د ملکڼ نه په رابطه کې دي چې تاسو تغبې ته راشي. دوی تغبې ته راشي او هغه په رشکه کې را روان دي. نو قاتل هغه رشکې والا ته وایي چې ما سره موبایل کې پیسې نشته او ته را خپل موبایل لاکه او په 1200 ورسره خبره کړې ده. نو په دغې کې را روان دي، د هغې موبایل استعمالېږي، دوی سره په رابطه کې دي. چې کله تغبې ته راشي رشکې ورشي، یاره بیا مې شرګړ ته بوز هلته کې ځو، شرګړ ته بیا تلي، بیا ورته چې یاره مخکې لاړ شه وزیرآباد په دغه ځای هلته لاړ شه. وزیرآباد کې چې کوم دی نو دا رشکې والا یارېدلي دي او دې ورسره نور مخکې نه ځي، خو دې دوران کې د هغه په موبایل باندې بس په رابطه کې دي. بیا دغه رشکې والا په وزیرآباد چوکۍ کې
د موبایل اف آی آر هم کوي چې د په سر تمانچې ښودلې د موبایل یې اخیستی هغه صرف موبایل په کار و ځکه چې په موبایل په هغه په رابطه کې او دی یې راواپس کړی دی پته څنګه ولګېدله چې دغه موبایل دغه کس بیا په شیرګړ کې غورځولی دی په شیرګړ کې غورځولی دی او چې کله دا رشکې والا ته پولیس رسي نو هغه بیا دا ټوله قیصه کوي چې زه په دې ځینو باندې ورسېدلم موبایل تا ته څنګه میلاو شو موبایل خو ما نه پرېوته ما خو هلته په چوکۍ کې اف آی آر کړو د دغه رشکې والا وروڼه په سعودي عرب کې دي هغوی چېرته کال پې کړی دی دا یو دوکاندار ته میلاو شوي هغه دوکاندار ورته بیا نښه پته ویلې ده او هغه موبایل چې کوم دی نو بیا رشکې والا ته میلاو شوي دي خو رشکې والا چولډ بېګناه دی نو هغه ځکه پولیس نه مبرا دی پولیس بیا پرېښی دی دې دوران کې دا کسان چې دا دوه کم ترې راغلي دي نو دوی ورته په سلیم خان لښتي کې ایسار شوي دي نو سلیم خان لښتي کې چې ایسار شوي دي بیا د هغې نه را روان شوي دي نو سډېرو کې ورته بیا ولاړ دي سډېرو کې بیا د دوی اړه کې لږه یار راغلې ده د دوی مخکې راغلي دي دې بایپاس ته راغلي دي او په دې بایپاس سره چې کوم دی نو د دوی انتظار کوي او دغه ورپسې را روان شوي دي دوی د دې ویګینار ګاډي نه راکوشي او ډایرکټ چې کوم قاتل راکوشي نو د هغه ګاډي نه هغوی راکوشي وي نو ډز 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 د دې نه مخکې مونږ وي چې دا په ګاډي کې لګېدلي په غړپوس راغلي داسې نه نه دې چې څنګه راکوشي وي دا دوی لګېدلي دي او دا ده سره چې کوم ګاډي کې د مدرسې ته منډه کړې ده او دې د مدرسې نه دوباره ولې ووته دغه ټیم کې په دې لار باندې امبولینس تېرېږي او په هغه امبولینس دې دا ګڼي چې دا د پولیس موبایل دی نو دې واپس روزي نو چې واپس روزي نو دغه ټیم کې هم د دې ګیټ مخې ته په هغه سی سی ټي وي کې ښکاري چې دغلته یې ولي او خو چېرې دې ته مطمئن وي چېرې دې ما وجني دغه خبره هم وه خو دې د دې پولیس په موبایل په دې دغه باندې روتېرې په دې سایرن باندې روتېرې نو دې ده له مدرسې والا لار ورکولی شوه مدرسې په دغه باندې دې هغه اړخ ته وتیم شو خو دې نه دی وتلی ګرانو کتونکو 45 منټ پولیس په دې کې لیټ تللی دي چې دغه ځای ده د تاڼۍ 15 منټه فاصله ده 45 منټ پولیس لیټ رسېدلی خو پولیس په ټیم رسېدلی نو قاتل ګرفتارېدی شو اوس خبره دې ځای ته راله چې تر څو قاتل یا په ځان ګوی نه کړی او یا په دې خاندان کې څه نه ویلې نو دا درې واړه قتلونه دا چورلټ چې کوم دی نو به دا فایل بند دې ته څوک نشي رسېدی البته اس پی انویسټیګیشن احسان شاه صاحب چې کوم دی او ډي پی او نذیر خان پکې نښتې دي یو اوس اس پي صاحب دا فایل بیا راکولو خو چې ما ته کمې ذرایع نه دا خبرې رالې دا ما ته یو عام کس نه خو دا ما وی چېرې په دې باندې به خبرې کوم خو 45 منټ پولیس داسې وقوعې ځای ته رسېدل دا ډېر افسوسناکه خبره ده 5 منټ فاصله خو دوی په ټیم رسېدلي نو قاتل په دغه ځای کې ګرفتار شو قاتل دومره هوښیار قاتل چې د خلکو سره منډه وي او بیا د خلکو سره راځي بیا د خلکو سره منډه وي بیا د خلکو سره راځي خو تر هغې پورې ناست دی چې درې واړه ایستې دي په غېږ کې دی چې ساګانې ترې نه دي وتلې نو په غېږ کې هغه یو ایشتی دی نو دغه شانتې دغه واقعه ده خو د پیسو لانجه وه نو په دې ګاډي کې 18 لاک روپۍ دا په فرد باندې پرتې دي 18 لاک دا لاول 17 لاک 15 لاک دا د پولیسو شمېره دغه چې کوم دی نو تضاد خبره کوي خو 18 لاک روپۍ پرتې دي او داسې جیل هم په دې ګاډي کې پرته 15 موبایل هم پرتې دي قاتل د دغه څیزونو وږی نه دی وجه څه بله ده چې درې واړه ووجل او ډېر په بې دردۍ سره ووجل او ډېر په صفایۍ سره ووجل او دومره هوښیار قاتل چې تمانچې ډز هم نه کوي او ډېر په سیسټمیټک طریقې سره په ټیکنیکل طریقې سره د رشکې والا استعمال پکې څنګه شوی دی د هغه د موبایل استعمال پکې څنګه شوی دی خپل موبایل یې د سره استعمال کړی نه دی او دوی پکې ملکړ ته رسېدلی دي خو قاتل چې کوم دی دا د منګا درګې نه رشکه کې ناست دی او دا رشکې والا دا خبره وکړه چې دا یې څونه ګرځولی دی او دا یو سجاد نومې کس چې کوم دی نو دا ورسره میلو دی هلته کې او دا نور ترې راتښتېدلي دي راغلي دا خبره هم ټیک ده خو بیا د هغې نه مخکې د اماد سره په رابطه کې دي او په دغه موبایل باندې چې کوم دی نو خبرې کېږي نو په دې وجه باندې ګرانو کتونکو هغه ویډیو چې کومه ده هغه هم دغه له تلې ده لیبارټرۍ ته تلې ده او دغه یو عجیبه شانتې سیسټم مخې ته راغلی مزید هم څه خبرې دي او په بل پروګرام کې کوو او تر دې وخته پورې هېڅ قسمه داسې سوراخ نشته چې پولیس ورسېدل
پولیس نږدې دي سی سی ټي وي فوټیج کس کینچ کړی دی شناخت کیږي تصویر هغه هر څه دغه شوي دي خو تر دې وخته پورې هېڅ هم پولیس سره